پروگرام ورگیا انشاءاللہ عمران خان هیڅوک نشي رکاولی جیت به د عمران وي کوم ځای نه رالې تره زه د خټکو نه رالمه ماشاءالله ته د پرویز خټک د علاقې نه رالې نه زه د عمران سړی یم سړی خو د عمران یې خو څنګه هغه کار نه دی کړی مطمئن دی نه که څنګه کار زمونږ پالکي کې ډېر شوی دی خو د پي ټي آی په دور کې شوی دی خلیق الرحمان کړی دی او دا کنونشن چې دی دا د خلیق الرحمان دی د ټولې پښتونخوا د طرفه عمران خان ته د آخري 2 شعرونه ډالۍ کول غواړم پښتون به نه یم که مې ستا په سر پښتو ونه کړه پښتون به نه یم که مې ستا په سر پښتو ونه کړه مونږ مانځه ته هم نیتونه په پښتو کې تړو په پښتنو باندې ګمان د نامردۍ مه کوه په پښتنو باندې ګمان د نامردۍ مه کوه مونږ د یوې ورځې ماشوم هم په رڅو کې تړو کوم زمونږ په علاقې ماشاءالله ډېر کار شوی هغې غرونو ته یې سوی ګیس راوستلی پلونه ته راوستلي خو پي ټي آی کړي دي هېچا د جیبه نه دي کړي پي ټي آی کړي دي او خلیق الرحمان کړي دي زنده باد څه پیغام لري د نورو کسانو پیغام انشاءالله چې مونږ یو موټی وو نو جیت به د تحریک انصاف وي تحریک انصاف زنده باد دا خو شعر په جیل کې دی چې راخلاص شي په کورونو کې به رانه خوبونه کي انشاءالله همه کته دا خټک وړ گیا بسم الله الرحمن الرحیم یا کنه ابو یا کنه استین زه پرویز خټک ته دا پیغام ورکول غواړم کنه چې پرویز خټک وایي چې دا ټول پي ټي آی ولا بدتمیزه دي تا چې دا 10 کاله د پي ټي آی تالي سټل کنه نو هغه ټیم بدتمیزه نه اوس بدتمیزه شو ته چې کوم دی اول چې کوم دی تا یو پارټي نه ده پرېښې او ته چې اوس کوم دی نه جلسې راځې ته وایې چې پي ټي آی ولا بدتمیزه دي نو اول بدتمیزه نه تا چې 10 کاله 11 کاله د پي ټي آی تالي سټل او بله خبره دا ده او ته چې دا خبره کوې که نه چې په خیبر پښتونخوا کې دا پي ټي آی ما مشهوره کړې اوس ته تا نه انشاءالله دا درخواست کوم که نه که ته خپل سیټ هم وګټې بیا به زه تا نه تپوس کوم ته انشاءالله دا خپل سیټ به هم نشې ګټلی صحیح ده انشاءالله پي ټي آی به ګټي انشاءالله دا تاسو وینئ دا سیلاب سهار راسې راخوشې دی موږ سهار وختي راغلي وو هغه ټایم نه سیلاب را روان دی چې دا د عمران خان صاحب دواګانې دي په جیل کې دواګانې کوي مونږ ته او مونږ دغه جذبات کیو چې دا سر مونږ ځي نو مونږ تابعدار یو پرویز خټک صاحب را سره نوښار اندازه دې لګوه چې دلته د پوزیشن څه دی چې پوزیشن پته راته ولګي لږ راوځه ته خو د ټولې صوبې خبره کې خو راشه ما سره نوښار خبره پاکه که ځکه چې دلته د نوښار حالات ته وګوره چې پوزیشن څه روان دی جی زه دیر اپر نه راغلی یم پرویز خټک صاحب بولس دیر اپر ته تللی او ډېر سپکې خبرې کړې او پرویز خټک صاحب ته ووایه چې نن راشه د نوښار خپل حلقې باندې خپل پوزیشن وګوره بقایه بیا نور خان صاحب پسې خبرې کوه خان صاحب زنده باد پرویز خټک ته زما دا خواست دی چې راشه اوس وګوره نوښار کې ای او پي ټي آی ای پي ټي آی زنده باد ټول غلونه یو صوبه موږ د ډسټرک نوشهره تحصیل پبي او د قاسم کری علي بیک د ارشاد علي خان په قیادت کې دلته ورکر کنونشن ته راغلي یو جی والسلام تاسو وایې مونږ کامیاب به شو که نه سیلاب خو غرمې راغلي یو تاسو کتی شئ چې کوم سیلاب را روان دی نو دا د پی ډي ایم د تباهۍ او کم خلک چې د ملک سره ظلم کوي د هغوی دپاره دا یو اشاره کافي ده ځکه چې زمونږ کم جنګ زمونږ لیډر کم جنګ شروع کړی هغه د خپل اولاد او د خپل بینک بیلنس دپاره نه د دې قوم د عوامو د مستقبل لپاره شروع کړی او انشاءالله د هغې شپې نه پس چې وي سهار وي نو انشاءالله یو نوی سهار را روان دی زما د قوم مستقبل به ټیک کېږي او دا څونه عوام چې غوتي د پاکستان د ښه مستقبل لپاره غوتي ښه مهرباني ته څه وې بس جی مونږ خو عمران خان سره ولاړ یو چې مونږ ینګ هلکان یو شکر دی ولاړ یو پرویز خټک چې څونه وانه کړی دا د خپل بچي ترې نه واوړېدو او وتښتېدو او زمونږ شکر دی ایمان ښه مضبوط دی مونږ به تر د مرګ او د هغه پورې به مونږ عمران خان سره ولاړ یو په دغه وینا ملګرو دغه سیلاب ستاسو د وړاندې دی سهار راځي دا سیلاب را روان دی سهار راځي مشر د خان اوس هم د خان دی بیا به هم د خان ها صحیح ده مخکې هم د خان په سر باندې ټوپونه واله اوس چې ختم شو په د پوما توت نه جوړ دی او را څنډلې کېږي به دا نشي رکاولی سیلاب دی دا پي ټي آی سیلاب دی هېڅوک یې نشي رکاولی انشاءالله جیت به د عمران وي زه لږ سیمپل یو شعر ویم د عمران خان وایي ګل سره ازغي وي او د ازغو سره مې نه لګي
او خوښ مې عمران خان دی د دې غلو سره مې نه لګي واه 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 دا کچالي دغه رنګ انشاءالله د برنګ راوړي او ستا ته به مونږ لاس په نامه ولاړ یو دغه رنګې څنګه چې تا د پښتونخوا سره مخکې سلوک کړی همدغه شان به کوو والسلام. دا خو شعر په جیل کې دی چې راخلاص شي په کورونو کې به رانه خوبونه کي انشاءالله همه کته دا हटक वड़ गया دا حقیقت جمهوری ده حقیقت جمهوریت خلق دي د نوخار ډیر غیر او ډیر پښتانه عوام دي او بغیرت باندې عمران خان سره راووتو پاکستان 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 تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف ټولو غلولا سب وړ گیا شروع کوم په نامه د هغه بادشاه چې ټولو بادشاهانو بادشاه دی. څنګه چې ملګرو تاسو ته پته چې نن په نوخار کې یو ډېر بې انتهایي عظیم الشان کنونشن منعقد شوی سیلاب دی سیلاب سهار دی او سحر داسې زه ګورم چېرې دا سونامي را روانه ده خو چونکې د ختمېدو هغه دغه نه اوړي نو زه یو دوه چېرې د خپلو ملګرو ته ډالۍ کول غواړم وایي تا هېروم خو د زړګي مې پرې سلا نه راځي تا هېروم خو د زړګي مې پرې سلا نه راځي او ستا نه بغیر زما د سا نالو ته سا نه راځي د ښار غټانو کلیوال دومره لوټ کړي دي چې د ښار غټانو کلیوال دومره لوټ کړي دي چې سلام پرې چې خو د یرې پخوا نه راځي او وینه به غواړي قرباني به وینه به غواړي قرباني به غواړي په خپله داسې د بدلون دغه هوا نه راځي او ښه سوچ پرې وکړئ خپل ضمیر سره سلا پرې وکړئ ښه سوچ پرې وکړئ خپل ضمیر سره سلا پرې وکړئ او توکلې لاړې ګورئ خولې له بیرته بیا نه راځي که سر مې غواړې رانه وغواړې چې درې کړمه که سر مې غواړې رانه وغواړه چې درې کړمه سارمه نور ماله چلونه د وفا نه راځي د ټولې پښتونخوا د طرفه عمران خان ته د آخري 2 شعرونه ډالۍ کول غواړم پښتون به نه یم که مې ستا په سر پښتو ونه کړه پښتون به نه یم که مې ستا په سر پښتو ونه کړه مونږ مانځه ته هم نیتونه په پښتو کې تړو په پښتنو باندې ګمان د نامردۍ مه کوه په پښتنو باندې ګمان د نامردۍ مه کوه مونږ د یوې ورځې ماشوم هم په رڅو کې تړو عمران خان صاحب الله دې ډېر زیات عمر درکړي دغه شان دغې طاقت صلاحیت قابلیت دا خلک مخکې هم وو خو دغه شان دغې شعور دغه رنګې اویرنس په مونږ خلکو کې نه وو مونږه زمونږ نیکونه زمونږ پلاران زمونږ ترونه زمونږ ماماګان دا د دې ادارې قاتلان دي دې معاشرې ته دې سوسایټۍ ته چې دا څومره نقصان رسېدلی دا ټول زموږ د مشرانو د لاسه رسېدلی خو عمران خان دپاره الله دې ډېر زیات روغ صحت درکړي او الله دې وکړي چې د دې ټول پښتونخوا چې دا څومره تا پسې ده د دې دغه سټرګل دا محنت